چې الصوم لي وانا اجزي به، روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. یو روایت دا ده چې الصوم لي وانا اجزا به، روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زه ورکړل کېږم. الله وی استاد روزه په بدل کې به زه درکړل کېږم، زه بستا شم. اندازه وکړئ چې د یو روزه په بدل کې الله بستا شي، نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو کنه شو، هرڅه ستا شو. نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکړئ او یو ټکی می پرور ولای واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي. یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي، دا به نه بخلې کیږي. او یو غرور، تکبر، ځان ته زویل، دا به نه بخلې کیږي. دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او عبدالآباد د پاره د سړی بیړه تباہ کی. شیطان څومره مشهور شی دی، شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو، شپږ لکه کاله، او د ملائکو استاد پاتې شوی. یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي، نو تمامي ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس، مگر شیطان انکار وکړ، ولار پاتې شو. الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه، تا ولې ونکړه؟ نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا، ز او دې ته سجده، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی، زه څنګه د ته سجده وکړم؟ خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې؟ الله وی زه خو زه یم، بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي شته؟ په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډي کوتل نه په 100 روپۍ کوي، پاغه پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي، او چې سایکل والا وګوري الا د دې کتو د دنیا غنکا، نا سایکل والا نړ بوټي، کله په یو کوستی منډي وای، کله په بل کوستی منډي وای، کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي، خدایم هلاک کا چې هلاک شي. نو تورې چي دي، دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی، دا سچل دی وای، دا سمګلینګ دی. تاسو یو افسر وخای په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شتا بنګي گئی، یو افسر وخای چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي، یو افسر وخای چې هغه د پاکستان جامع اغوستي. په کور کې لوخي وګوره، دا د پاکستان لوخي دی، دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی، ها
د کوم ځای جوړ دی؟ دا سمګلینګ شو کنه شو؟ نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی، د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی؟ د پاکستان جوړ دی؟ د جاپان. دا ستا په کور کې لګېدلې دا سمګلینګ نه دی. کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو، او چې کوم غریب په وګه کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ شو. سمګلینګ پاوډر دی. نن پاوډر والا چې تاسو ونیسئ په جیل کې پراته یې مزه چرچی کوي، خورس کی عیش کوي. پاوډر والا چې راونیسي خرڅون کی جیل میل ته مپرې د خو چې څنګه دی ونیو پس مکه سم نه وو تبر ورته ونیسو کېمای کا. نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباہ شو. بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنٹ چلولو بلو پرنٹ چلولو ا بلو پرنٹ چې ونیسي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا چې بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دان اوخه په خلق دې ناسور روخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچی او د قوم سړی ټول تباہ او برباد کړ. هغه بیلیبل کیسی وکیل پیسې والی او دغه ورپیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکات توبه او باسي هر وخت. یا الله د خپل گرفت نم ساته، یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته، یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا. خدای استاد سیب سے امتحان تابع نه لرو. الله فرمایي کأنهن الياقوت والمرجان. دا د جنت حورب د یاقوت او د مرجانو په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ کې. دا هغه سړی ته بدا انعامي، هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملو شي او ومن دونهما جنتان. الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملاوي. نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکي. ګناه دی اونکړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه. او کله نیک کار اراده دی وکړه، دا اراده دی وکړه چې زه جمعات لازم او لاره کې څه واقعیا پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جمعات د تلو بستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي. دا اراده دی وکړه چې پلانې سړی نن وړو ورته نه دی ملو شوی، غریب دی، کور ته ورځم چې د وړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان لره وړي او لاره کې څه واقع پیښه شوه ورنه راغی، نو دا نیکی دی الله پاک لیکلی کی. عزیزانو نن وګوره ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خدا د دې اراده خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض می دا کولو چې د ګناه اراده وکي او وې نه کی نو نه لیکل کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکي او وې نه کی نو دا نیکی لیکل کېږي. سره د بے پروايي ذات، سره د بے نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی.
او څومره مهرباني ورسره.